دا یو عظیم نعمت ته د الله جل شانه چې تعالی الله د جبه درکې چې فصاحت او بلاغت والے خلک ستا په خبرو باندې پويږي او ستا د خبرو مزه دونه چې خون ولا ورکې خلک دا د الله عظیم نعمت ته. او ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې مل انسان لولا اللسان، هغه د انسان دی چې دا جبه کار نه کوي، هغه د انسان دی چې دا جبه کار نه کوي، هغه د خبرو چل نه ورځي. او دغه الله جل شانه قرآن مجید کې ذکر وکړو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. خلق پکار د څه وګوره دا عربي اصول خلق الانسان، الله انسان پیدا کو وعلمه البيان، وعلمه او دته سو خوري خبره خو دي او وایي تمن لر کو علمه البيان مطلب انسان هغه چې خبره کوي او دغه ته په منطق کې وایي چې انسان هغه چې حیوان ناطقي دا یو ژوندې سیز دی حیوان او ناطق ته خبره کوونکی دی چې خبره ول نه ورځي او خو د سره صحیح دا منطقيانو شي دا ایو خبره دا د الله جل شانو ډیر لوی نعمت چې الله جل شانو چې خپل جبه ورکی او هغه په دین کار کې او ښه کارونه پکې غانې بجان نه ټیک ټاک نه د دین خدمت الله جل شانو پیغامات هغه وړاندې کوي. سونه بختور ده هغه جبه چې هغه ټیک ټاکونه بچي وي، سونه جب بهترینه جبه ده هغه جبه چې د غانو نه بچي وي، سونه بهترینه جبه ده هغه جبه چې هغه د غیبتونو نه او د نسوارو نه بچي وي، د ګندګونو نه بچي وي، اسقوالو نه بچي وي. سونه بهترینه جبه ده هغه جبه چې هغه د الله جل شانو په قرآن باندې تری، د الله په ذکر باندې تری، په خو خبرو باندې او چا سره په اخلاص باندې هغه تری، چا سره په همدردی او چا سره په تسلی او چا په حوصله افزایی باندې هغه تری، د چا په سپکو سپورو باندې هغه ککړه نه پلیت نه. څونه قیمتي جبه ده هغه جبه. واهل لغدة من لساني، خدای زما د جبې نه دا غوټه لرګي په قول چې دا خلک زما په خبره باندې پوه شي. دلته موسی علیه السلام یو بل انداز خبر، موسی علیه السلام چې دلته کوم دغه راواغستو کنه نبوت ته ملاو شو، دا چې کوم رسالات د الله جل شانو پیغامات دا به وسړي چاته پیش کوي کنه، چاته چې پیش کول هغه عام خلک وګنه، علما خو نه وو، فقها محدثین خو نه وګنه، فرعون او دغه کابینه وا هغه عام خلک وغي ته پیش کول. نو گویا چې موسی علیه السلام یو انداز کې دا چې خدای مال عوامي جبر راکې عوامي علمي جبه نه دا وخت سره کې خدای عوامي جبر الله چې عام خلک زما په خبره باندې پوه شي او دا ځان له الله جل شانو یو نعمت او یو احساني چې عالم له الله د جبه ورکړي کنه چې عام خلک داغه جبه خوخه او داغه په خبره باندې پوي دین سړی دا په خبره سړی نه پوي بس خان سوې جوه لغدة من لساني دا وګوره کنه زما د جبه غټه کولاو کې يفقهوا قولي چې داخلك زما په جبه باندې پوي زما په خبره باندې پوي وجعل لي وزيرا من اهلي